د عمل د قبلېدو د مال د قبلېدو شرطونه د عمل د قبلېدو شرطونه لومبنی شرط عمل د قبلېدو لپاره ایمان دی چې سړی ایمان مسلمانی ایمان راوړي وي نو دې چې کوم نیکی کوي نو الله پاک په دې نیکی قبلي کوي. سړی کافر دی ډېر نیکی وکړي او دې په کفر باندې مړ شو دې ته د یوې نیکۍ ثواب نه ملایي نو لومبی شرط ولې ایمان دی. دویم شرط ورله اخلاص دی چې دې عمل کوي خالص ته الله دپاره کوي د ښودنې دپاره یې نه کوي نو دا عمل به قبلیږي. او دریم اتباع سنت چې د پیغمبر علیه السلام په طریقه باندې دی یو عمل کوي کو د پیغمبر علیه السلام د طریقې نه خلاف کوي نو دا عمل الله پاک نه قبلي. لکه نبی علیه السلام وایي د لاندې طرف نه چاړه راکاږه بسم الله الله اکبر سره بیزه حلاله حلاله کوه یو سړی دغه تبر راواغست سړی په دې منځ باندې دوه کومه خو حلالول دي تبر یې اوچت کوه منځ باندې چیلې دوه کړله نو چیلې خو حلاله کړله خو دا مرداره ده ولې د پیغمبر د طریقې نه خلاف ده. نو که یو سړی ښکلی کار کوي خو د پیغمبر د طریقې نه خلاف وي نو هغه عمل الله پاک نه قبلي هغه د الله په نسبت باندې قبول نه دی. نو لومبی شرط ایمان بیا اخلاص دویم شرط دریم اتباع سنت او د مال دپاره ورسره یو شرط دا دی چې دغه مال پاک طیب او حلال مال پاک مال یعنی حرام مال نه وي او ناپاکه مال نه وي نو دا د قبلېدو دپاره شرط وروستو را روان دي. الذین ها کسان ينفقون چې دوی مال خرج کی ينفقون چې دوی خرج کی اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لاره د الله کې ثم لا يتبعون بیا دوی نه رسوي تکلیف ما انفقوا په هغه مالونو سره چې دوی خرج کړي دي ما په هغه مال سره انفقوا چې دوی خرج کړي منن احسان ور یادول ولا اذن په احسان ور یادولو سره ولا اذن او نه په تکلیف ورکولو سره چې کوم خلک د الله په لار کې مال خرج کړي او وروستو بیا ورسره الله دا شرط ولګو چې مال د الله په لار کې خرج کړي چاله ورکړي خو دې بیا د کس ته نه احسان ور یادوي چې ما د مال درکړی یو سړي چا بړستن ورکړی وه نو هغه به ورته روزانه وي یاره هغه بړستن څنګه ده هغه به ورته یې ښه ده څنګه وي ګرمه ده که ګرمه نه ده هغه به ورته یې ګرمه ده هغه عاجز یې پوزې راوستو بیا اخر کې هغه بړستن یې په سر راوغسته کور ته یې ورکار راوړی بړستن دې واله یې پوزه له دې پرې راوستم نو تا یو نیکي وکړه دا نیکي بیا چې کوم دی پټه که چاته ور یادوم بس دا تا الله سره کړې ده الله دا سیز خو تا په ظاهر کې د سړي له ورکړی دی خو تا د الله دپاره ورکړی د سړي ته یې مه یادوه احسان به نه ور یادوي نو احسان هم نه ور یادي او د کس ته تکلیف هم نه ورکوي. تکلیف څه مطلب یو سړي سره تا ښه کړي دي او وروسته سړی تا سره روان شو او دې ورته وایي ته زما په مال باندې رالوی شوې ما سره خبرې کوي نو تا پې ټیک ته وروسته مخکې ته صدقه کړې ده پیسې دې ولې ورکړي دي خوراک څښاک ته پې کړی دی نو اوس ته ورته ور یاد کو تکلیف ته به ورته ورسو هغه دې ملامته کو د خلکو په منځ کې نو که دا دې وکړو نو بس صدقه هر څه دې چې کوم دی لاړل. نو دلته الله پاک دا فرمایي چې الذین ها کسان ينفقون چې دوی خرج کوي اموالهم خپل مالونه فی سبیل الله په لاره د الله کې ثم لا يتبعون بیا دوی تکلیف نه رسوي ما په هغې مالونو سره انفقو چې دوی خرج کړي وي منن په احسان ور یادولو سره تکلیف په څه سره رسي په احسان ور یادولو سره خلکو مخکې ورته ویل که پیسې چې مې درله درکړې احسان یې ورته ور یاد او بړستن دې یاده ده که یاده نه ده جوړه دې یاده ده که یاده دې نه ده جوړه مې دله اخیستې وه نو احسان دې ورته ور یاد کړو نو دا خو تا د سره احسان نه و کړی دا خو الله سره د الله دپاره تا کړو چې تا ته بیا الله ثواب درکړي او د خپل ځان دپاره دې کړو نو ولا ما هغه مالونه انفقو چې دوی خرج منن په احسان ور یادولو سره د تکلیف د په احسان ور یادولو سره د تکلیف ونه رسو چاته مال یې خرج کو خو چاته ور یاد نه کړو وروستو ولا اذن او نه تکلیف ورسو ورته تکلیف داسې چې ورته وایي چې یاره ته زما په مال باندې رالوی شوي او ما ته خبرې کوي نو ټیک ته تا خو مې مخکې خرج کړل دی او هغه ته دې تکلیف ورسو هغه دې رسوا کړو د خلکو منځ کې نو چې نه تکلیف رسوي او نه دې احسان ور یادي نو الله فرمایي لهم د دې خلکو دپاره اجرهم اجر د دوی لهم د دوی دپاره اجرهم اجر دی د دوی عند ربهم د دوی د رب سره د دوی د رب سره د دوی اجر دی ولا خوف اجر څه دی ولا خوف نه به ویره وي علیهم په دوی باندې ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن چې کله دوی مړه کېږي نو دوی سره به د خپل ځان په باره کې هم فکر نه وي دا خوف چې دی د خپل ځان باره کې انسان سره یری دی د خوف ویلی شي په عربی کې او حزن هغه یری ته ویلی شي چې انسان سره د بل چا په باره کې یری وي
نو دته پرشتي وی چې د خپل ځان باره کې چې کم دی مه یریږه مخې ته ستا دپاره جنتونه دي نعمتونه دي ته مړ کېږې نو مخې ته قبر دی نو قبر به ستا دپاره جنت دي د جنت باغ به حشر دی حشر کې به الله تا سره د رحم معامله کې جنت به درکړي نو دې باره کې مه یریږه او غمجن کېږه د خپلو بچو د خپلې بیبي باره کې هم مه غمجن کېږه د هغې بندوبست به هم الله کوي د هغې تربیت به هم الله کوي د هغې باره کې به له هم ډاډګیره نه ورکړي او د خپل د ځان په باره کې به هم د یرې نه په امان کې چې ته یریږه مه د دې باره کې چې کم خلک څه کوي مال د الله په لار کې ورکوي خو وروسته یادي هم نه او تکلیف پې د انسان ته هم درس